کینوا څه شی دی او کینوا څه کار کوي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو تاسو زما سره په سایټ باندې وګورئ کینوا. کیدای شي زیاتو ملګرو ته د کینوا په باره کې پته وي او زیاتو ملګرو ته د کینوا په باره کې پته نه وي. نو دا یو ډېر زیات یو فایدهمند ایپ دی ستاسو دپاره. که د چا سره ټایم وي صحیح ده، موبایل ورسره نیټ ورسره فیسبوک یوز کوي، یوټیوب یوز کوي، ټیک ټاک یوز کوي او ټایم ضایع کوي، خپل ډیټا چې د هغه هم ضایع کوي. نو دا ستاسو دپاره ډېره فایدهمند او ډېره یو اهمه ویډیو ده چې تاسو په دې کینوا ایپ کې ګرافیک ډیزاین کولی شي. او دا اپلیکیشن چې دا یو ایپ چې دا ستاسو نه په یو څو ورځو کې پروفیشنل ګرافیک ډیزاینر جوړولی شي. که تاسو وایئ چې زه سکلز زده کول غواړم، پوهه اخیستل غواړم، خو د کوم ځای نه یې زده کړم، چېرته لاړ شم انسټیټیوټ ته، زما هلته فیس غواړي، ما سره دومره ټایم نشته زه انسټیټیوټ ته لاړ شم یا یو بل داسې ځایګي ته لاړ شم زه هلته کې پوهه حاصله کړم. نو دا کینوا ایپ چې دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ صحیح ده او دې ته راشئ او پروفیشنل ګرافیک ډیزاینر جوړ شئ. نو په دې کې به څنګه پروفیشنل ګرافیک ډیزاینر تاسو جوړیږئ صحیح ده. ستاسو سره نیټ شته، موبایل خاص هم استعمالوئ صحیح ده. نو راشئ خپل پلی سټور ته، د پلی سټور نه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ کینوا، او په دې کې تاسو ایډیټینګ کوئ. دا یو ایپ نه دی بلکې دا یو ویب سایټ دی، ځکه چې دا آنلاین چلیږي، دا آفلاین نه چلیږي. څونه چې هم مختلف سوشل میډیا ډیزاینینګ دی پروفیشنل دغه کم ډیزاینر څونه چې هم تاسو ډیزاینونه وینئ د فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر، څونه چې هم تاسو مختلف هغه اټریکټیو ډیزاینونه وینئ هغه راځي خلک په دې کینوا کې ډیزاین کوي، بیا په خلکو باندې او پیسو باندې خرڅوي. نو تاسو هم دغه شانتې کولی شئ. نو څنګه به کوئ؟ دلته کې به راشئ تاسو خپل زه دلته کې به سایټ باندې د سکرین ریکارډینګ آن کوم او تاسو ته یې ښیم. په دې باندې خلکو په یوټیوب کې په ګنټو کورسونه کړي دي صحیح ده او پراته دي پکې. د هغه ځینې هم تاسو زده کولی شئ، خو دونه زیات ګران پکې څه نشته. تاسو په ګنټو کورسونه په دې پسې وګورئ، خو صرف تاسو دې ته راشئ او په دې باندې لږ ډېر ټرای وکړئ او تاسو پکې دوه درې پوسټونه جوړ کړئ صحیح ده. نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې په دې کې ایډیټینګ څنګه کېږي. دلته به راشئ ګورئ خپل پلی سټور ته او دا کینوا اپلیکیشن چې دی دا به ډاونلوډ کړئ. داسې به دلته کې راشئ، داسې به سرچ کړئ، ګورئ ورته کینوا تاسو څنګه سرچ کړئ. دا ډېر هیوي اپلیکیشن دی. نو په ډېره په لکه زما د اپډیټ شوی دی، نوی اپډیټ پکې راغلی دی، خو ما لا اپډیټ کړی نه دی صحیح ده. دلته کې به تاسو د دې ځایونه دا انسټال کړئ. زما سره الریډي په موبایل کې انسټال دی، زه به له دې نه واپس وځم. دلته کې به راشم اوس خپل دا کینوا اپلیکیشن چې دا به خلاص کړم او چې په دې کې خلک ایډیټینګ څنګه کوي. ګورئ په دې کې څونه قسمه ایډیټینګ تاسو کولی شئ ډېره په اسانۍ سره او ډېر سمپل. تاسو ته به تیار ټمپلیټ میلاویږي، تیار دغه به تاسو ته میلاویږي، تاسو به د هغې نه صرف چینجینګ به پکې کوئ، اټریکټیو هر څه چې به تاسو ته میلاوي تاسو پکې صرف چینجینګ کوئ. دلته کې وګورئ لوګو، یور سټوري، انسټاګرام دا کولی شو زما سره ګورئ ورته کارډ لینډسکیپ، ویب سایټ دپاره یوټیوب تمنیل، یوټیوب بینر ویډیو، فیسبوک پوسټ لینډسکیپ، دغه شانې فیسبوک کور، موبایل ویډیو، انسټاګرام سټوري، مختلف چې څونه هم سوشل میډیا ډیزاینینګ دي که نه تاسو ته په دې کې میلاویدی شي. خو زه به تاسو دلته کې سمپل یو ډیزاین جوړ کړم، څه یو شیز به جوړ کړم دلته کې چې څه شی لوګو مطلب څه شی تاسو پکې هر شیز جوړولی شئ. یوټیوب مطلب زه به یوټیوب بینر جوړ کړم ځان له. یوټیوب تاسو ته شاته کم بینر ښکاري په یوټیوب کې، یوټیوب چینل ته راچا لاړ شئ او شاته تاسو ته کم بینر ښکاري لکه څنګه زما پر یو چینل کې تاسو ته ښکاري پر سایټ باندې وګورئ دغه شانتې بینر. دلته کې زه راځم ګورئ دلته کې زه یو پروفیشنل که تاسو اکثر خپل یوټیوب کې بینر لګوئ هغه نه لګي شاته صحیح ده. نو تاسو به راشئ په دې ډیزاین په دې دغه کې به جوړ کړئ په دې ایپ کې. نو ستاسو بینر چې دی هغه بیا بلکل په هغې کې سیو کېږي او لګي به. نو ګوره دلته کې زه اوس راځم یو بینر ځان له جوړوم مثال په طور باندې څنګه زما په دې کې لګېدل دی دغه شانتې به جوړ کړم. دلته کې ګورئ ورته اوس ښه دا به څنګه ډیزاین کوو. ډېر بهترین ایډیټینګ چې دی په دې کې تاسو کولی شئ او بهترین ګرافیک ډیزاینر چې دی هغه تاسو په دې کې جوړېدلی شئ. د ټولو نه اول لږ ما ته تیار ټمپلیټ میلاو شو صحیح دی. دغه نوم دی حناش چینل، دغه یو نوم دی، ما ته تیار یو څیز میلاو شو دغه شان ټمپلیټ. خو په دې کې به زه دلته کې اوس ګورئ ورته دلته کې به زه ایډیټینګ کوم. ایډیټینګ به دلته کې څنګه کوم ګورئ ورته دلته کې به د خپل چینل نوم لیکم صحیح ده، محمد عرفان پی کې، محمد عرفان پی کې صحیح ده، ام عرفان پی کې دا زما د یوټیوب د چینل نوم دی. دغه شانتې تاسو دلته کې راشئ اوس ګوره دغه مې چینج کو. دلته کې اوس ګوره زه دلته کې دا فونټ چې دی دا چینج کوم. د دې دغه زما خوښ نه دی د کوم ډیزاین چې دی نو دا به اوس زه چینج کړم. دلته کې څونه زبردست شو ګوره زما سره سایډ باندې څونه زبردست ډیزاین شو. اوس دې دلته کې کلر هم چینج کولی شم صحیح ده. کلر اوس کلر ول تاسو سور راخلئ، شین راخلئ، څنګه ستاسو مرضي. نو ګورئ ورته سور شو ورته ګورئ ورته. اوس دلته کې به زه خپل تصویر لګوم. دا به کوم ځای د دې بینر کې تصویر لګېدل به دقه ځای به زه خپل تصویر لګوم. دلته کې به زه راشم ریپلیس ته. که ریپلیس باندې تاسو کوئ او که تاسو راځئ او په دغه باندې کوئ بیا ډیلیټ کوئ یا بیا په دوباره باندې اپلوډ کوئ. دلته کې به زه راشم د ایمیج دلته کې زه خپل یو تصویر ګورم. خو د دې تصویر چې دی به تاسو دغه بیکګراؤنډ به ترې ریموو کوئ. داسې یو تصویر تاسو ته میلاو شي د هغې نه بیکګراؤنډ ریموو شوی لکه څنګه یې زما دا تصویر پکې زه ایډ کوم. نو ګورئ ورته صحیح شو. دا یو تصویر دی زما دلته کې دا زه خپل دلته کې اوس ایډ کړم صحیح شو. ګورئ ورته دا به دلته کې زه لږ کراپ کړم. ګوره دلته کې تاسو کراپ کولی هم شئ. کراپ
ګوره دغه شان دی په دې طریقه باندې تاسو د خپل دغه تصویر چې دی ولګېدو نو ګوره دلته کې لږ ایډیټ پی کوي صحیح ده ګوره د څومره زبردست ولګېدو تصویر صحیح ده په دې کې تاسو چې په قلاره باندې جوړوئ ډېر زبردست او ډېر بهترین بینر تاسو په دې کې بیا جوړولی شئ خو زه زر زر جوړوم د ایډیټینګ لپاره چې ویډیو ډېره زیاته نه اوږدېږي دلته کې به راشئ اوس پکې د خپل د چینل چې تاسو په څه کې مطلب دا چینل د څه لپاره دی نو په دا یو چینل چې کوم وکړه دا د دغه دپاره د لایف سټایل بیوټي فیشن فټنس اینډ ایوریثینګ ان بټوین دغه د فټنس او سټایلش دغه دپاره نو زما دا چینل د څه لپاره دی یوټیوب سکلز دغه شان به زه ولیکم فیسبوک سکلز دغه شان تاسو مختلف ډیجیټل کریټر مطلب دغه شان تاسو په دې کې خپل هر څه چې دی هغه لیکلی شي په دې ما دغه دواړه دوه ولیکل صحیح ده نو دغه اوس داسې لږ راغټ کړي د سایز چې دی دا به تاسو لږ راغټ کړئ ځکه چې نه ښکاري په دې ځګي کې دلته به فون د سایز ته راشئ سایز به داسې لږ راغټ کړئ چې دا راښکاره شي نو ګورئ ورته راغټ شو اوس به تاسو ته لاندې په دې ځای کې نور هم ډېر شی لیکل ښکاري صحیح ده نو دلته به ولیکئ edit دا به زه edit کړم subscribe my YouTube channel subscribe my YouTube channel نو ګورئ ورته اوس ښه دا دغه ځای کې تیار شو فونټ دلته به اوس زه د فونټ سایز چې دا به لږ لږ غټ کړم چې دا لږ راښکاره شي د دې ځای نه واپس وځم دلته به ورته اوس کلر چینج کړم نو ګورئ ورته کلر ورته زه چینج کوم چې راښکاره شي نو صحیح شو کلر ورته چینج شو په دې لاندې ځای کې ورته راشي دلته کې ورته ولیکئ بل یو څه ورته ولیکئ چې ډیجیټل کریټر اوس دا هم نه ښکاري د ما سره دلته کې به زه دا فون چې دا به هم چینج کړم دلته کې را به شم د دې ځینې به فون چې دی هغه به چینج کړم دلته ګورئ ورته تاسو دا یو به ولګوم دا ډېر بهترین دی په دې کې نو ګورئ ورته فون سایز چې دا به م دلته کې راشم لږ به غټ کړم چې راښکاره شي او کلر چې دی کلر به ورته هم چینج کړم صحیح ده کلر به ورته هم چینج کړم یو بل کلر به ولګوم چې دلته راښکاره شي نو ګوره دغه راښکاره شو نو په دې طریقه باندې څونه بهترین بینر د ما سره تیار شو عرفان پی کې یوټیوب کې دغه شانتي مکمل دغه چې تاسو په دې کې لیکلی شئ اوس په تاسو د دې ځای نه سیو کوئ څنګه دا چې په دې ځای کې څنګه سیو کوئ تاسو وایئ چې دا خو غټ یوټیوب چینل چې دا بینر چې دا خو ورکوټی ښکاري دا اټومیټیکلي ستاسو هغه دغه ته چې دی سایز ته کنورټ کېږي په هغه دغه کې به تاسو دا لګولی شئ خو په دې کې تاسو پر ایډیټینګ کې دلته کې لږ خیال به کوئ بیا هلته کې صحیح نه ښکاري دلته د ایډیټینګ چې څنګه د بل چینل ایډیټ شوی دغه طریقه باندې به تاسو ایډیټ کوئ صحیح ده دلته کې به راشئ په دې باندې به کلیک کوئ د هغه شی نشان چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک کوئ ستاسو د ډیزاین چې دی دا په دغه کې سیو شي په ګیلري کې به سیو شي داسې بیا تاسو دغه ته اپلوډ کولی شئ صحیح شو دا یو سیو شي دغه شانتې اوس راځم دلته پکې بل یو څیز ایډیټ کوم بل یو ټمپلیټ پکې ایډیټ کوم صحیح ده ویډیو 7 منټه ورسېد خو ډېر یو بهترین دغه چې دی ویب سایټ دی په دې کې تاسو هر قسم ایډیټینګ چې دی هغه کولی شئ هم ته به راشم دلته کې اوس زه راځم یو لوګو ایډیټ کوم صحیح ده یو لوګو ایډیټ کوم صحیح ده چې کوم یو لوګو ایډیټ کوم دلته کې تاسو هر قسم د خپل دغه پکې ور اچولی شئ لکه دلته کې راځم او دا یو لوګو ایډیټ کوم صحیح ده ګوره ته لږ ټایم اخلي ځکه چې آنلاین دی نو په دغه وجه باندې دلته کې به زه راشم اوس دا کم دغه چې لګېدلی دا به ترې زه کټ کوم صحیح دی دلته کې به راشئ د ایډیټ ته په دې ځای باندې اوس د خپل چینل نوم ور اچوئ د خپل پیج نوم ور اچوئ خپل نوم ور اچوئ د څه شي هم داسې څه دپاره لوګو جوړول غواړئ د هغې دپاره به تاسو دلته کې هغه نوم ور اچوئ دلته کې ولیکم چې محمد عرفان افیشیل ټیک ہے محمد عرفان افیشیل شو اوس ګوره راتاو شو په خپله راګول شو دا به اول سیده شي چې تاسو ولیکئ بیا به راګول شي اوس په دې ځای کې لاندې لیکم دا کم تصویر چې تاسو ته د ګولۍ ښکاري که نه دا به زه دلته کې چینج کوم اوس په دې ځای باندې به خپل تصویر لګوم ګورئ ورته دا به ډیلیټ کړه راځم په دې ځای باندې اوس خپل تصویر لګوم صحیح ده د ګیلري ته به راشئ دلته کې ګیلري ته چې راشئ دلته کې ګوره دلته کې زه لاندې راځم او دلته به زما تصویران د دې ځای کې راواخلي دلته کې زه راځم دلته اوس یو تصویر لګوم داسې ګورئ څونه بهترینه لوګو په دې کې جوړېږي د هر د فیسبوک پیج دپاره یوټیوب چینل دپاره هر ځای هر شي دپاره تاسو جوړولی شئ صحیح ده ایډ ټو پیج باندې به کلیک کوئ نو دغه تصویر چې دی زما دلته کې راغی دغه شانتې ګول تصویر زما سره پکې پروت دی نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او په دې ځای کې به زه ولیکم چې فیسبوک پیج صحیح ده دا زما د فیسبوک پیج دی محمد عرفان افیشیل په دغه طریقه باندې تاسو د خپل ایډیټینګ چې دی هغه کولی شئ په دې باندې زه کلیک کوم په دې کې نور هم مختلف ډیزاینونه دي په دې باندې بیا نیکسټ ویډیو هم جوړ کړو دا پارټ 1 شو پارټ 2 به هم جوړ کړو چې صحیح ده په دې کې تاسو نور څومره ښایسته ښایسته ډیزاینونه کولی شئ ښایسته ښایسته بینرې په دې کې تاسو هر څه ایډیټ کولی شئ بیا په خلکو باندې په پیسو باندې خرڅولی شئ صحیح ده دا اوس زما سره سیو شو لاړو په دغه کې په زما ګیلري ته چې دی هغه سیو شو په دغه غشي نشان باندې کلیک کوئ دا ستاسو په ګیلري کې به اټومیټیکلی چې دی
سیو کیږي. د ویډیو مقصد مې دا دی چې موبایل هم شته انټرنیټ هم شته، بیا ولې فضل ټایم ضایع کوئ؟ راشئ دا ویب سایټ زده کړئ، په دې کې ایډیټینګ وکړئ او ځان یو ګرافیک ډیزاینر جوړ کړئ، سکلز زده کړئ، پوهه واخلئ. صحیح ده؟ نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج د ځان سره فالو کړئ، یوټیوب چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ. داسې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي په نیکسټ ویډیو کې. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.